پشمانی ته پاسېدل سحری کول دا هم یو سنت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د متعلق فرمان هم موجود ده. په دې کې ډیر زیات برکت هم ده او هر کس ته پکار ده چې هغه پشمانی وکي او پشمانی وای د شپې اخیری شپږم حصہ او که بیا هم څوک په دینه زیات مؤخر کوي چې هغه صرف اذان نه مخکې خپل سحری مکمل کړي نو دا هم صحیح طریقه ده. صحیح بخاری کی روایت موجود ده. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم تسحروا فإن في السحور برکه. وای د الله رسول فرمای وای تاسو سحری کوي تاسو پشمانی کوي ځکه چې په سحری کې برکت ده. نو ډېر خلک داسې دي چې هغه د شپې ډېر زیات خوراکو کې او د شپې ټوله په غپو باندې تیر کې مجلسو باندې تیر کې او سحر پشمانی ته ناراضي سحری نه کوي. ولې چې موږ ته د سحری ضرورت نشته، موږ د شپې دومره زیات خوراک کړی دا چې موږ ته د سحری ضرورت نشته. نو ګورئ که سحری نشئ کولی کم از کم دومره خپاسئ چې په هغه کې تاسو ته هغه برکت ملاو شي، د هغه نورانیت تاسو ته ملاو شي. نو د برکت د وجې نه هم انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وي. نو دا سوچ غلط ده چې موږ پشمنۍ ولې کوو، دا څه وجه ده؟ نه، غلطه خبره ده. کم از کم که خوراک نشي کولی صرف د پشمنی په نیت باندې پاسول دا هم ډېر د برکت ول کار ده، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دا کې ډېر زیاته برکت ده. او داسې د پشمنی الفاظ په حدیث کې د دې واضح ثبوت نشته. البته په عربي کې که چا هم د دې لپاره نیت کوو نو په دې الفاظ سره نیت کولی شي او بصوم غدین نویت من شهر رمضان. او که چیرته دا هم الفاظ چا نشو استعمالولی بیا په اردو کې یا په خپله ژبه کې هم دا نیت کولی شي چې زه نن د رمضان المبارک روژه نیسم. او بیا هم په ژبه سره دا الفاظ ویلل ضروري نه دي، بلکې صرف نیت وای ارادې ته په زړه کې که چیرته د په زړه کې دا خبره درشي چې زه نیت کوم، بس دا صرف نیت هم کافي ده. په ژبه سره الفاظ ویل ضروري نه دي.